الرحمن الرحیم ټولو نه مخکې چې کوم دی ټولو ته هرکلی او السلام علیکم. زموږ ځای ته په راتلو باندې نوید صاحب ته چې کوم دی ډېر سلامونه. دومره ټیمه مو ښه راکړې ده. شروعات به د قرآن پاک نه وکړو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. جزاک الله. ډېره زیاته مننه مهرباني د ټولو چې موږ له دومره ټیم راکړو موږ له راغلي ده. نوید صاحب هم ډېره مننه کوو. یقینا زموږ د غریبۍ دغه دی څه جونګړه ده چې تاسو موږ له دومره ټیم راکړو موږ له راغلي یو. د دې نه مخکې چې کوم دی معشوق دی او منیر صاحب دوی مو څو خبرې وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو زه کوم خلک چې دي ته راغونډ شوي دی دوی ته هرکلی وایم او سلام ورته وایم. د سلام نه پس زمونږ نور پروګرامونه هم ډېر دي. مختصر خبرې به وکړو ځکه چې دا حاجي صاحب ناست دی او دی په ما باندې هر ځای کې داسې لږه دا دباو کوي که نه، نو د ده د هېرې به موږ داسې د خپل دایرې دننه خبرې وکړو. داسې کار دی چې مونږ د هلې ځلې ټول خلک شروع شوی دی چې هرې پارټۍ دي نو هغه څوک چې شمولیت کوي یا څوک چې کوم ځای ته راغواړي نو راځي او خپله خبرې ټول هر خلک کوي. مونږ هم خپلې خبرو له راغلي یو. بل دا پروګرام چې چا جوړ کړی دی د هغه شکریا ادا کوم او د پارټۍ ته په راتګ باندې هغه ته زه هرکلی وایم. ټولو حاضرانو ټولو ته دا پته ده زمونږ دا یوه پیاره نه ده چې مونږ نن راغلي یو. حاجي صاحب ته هم پته ده مونږ د عمران خان دپاره ګرځو او عمران خان نن په جیل کې پروت دی. هم د دې قوم دپاره پروت دی، د دې ملک دپاره پروت دی، د دې خلکو دپاره پروت دی. او په څه خبره پروت دی چې هغه د الله تعالی د دین د الله تعالی د حکم خبره کړې ده. ځکه چې هغه وایي چې موږ مسلمانان او موږ له د مسلمانۍ یو کردار پکار دی. زمونږ په دې ملک باندې داسې خلک مسلط دی چې هغه دا چې نه کوي، هغه ټول د امریکې غلامان او امریکا چې څه وایي نو هغه هغوی کوي. او عمران خان برای راست د امریکې مخالفت کوي چې زما خپل ملک دی، زه په دې کې خپل خود مختاره اوسېږم. نو دا هر یو سړي ته پته ده. خو په کومه ورځ باندې چې زمونږ الیکشن دی د هغې دپاره راغلي یو چې زمونږ چې کومې نښې دي نو په هغه نښو باندې د امنیه صاحب چې کوم دی جایز نښه ده او د محبوب شیر صاحب ویکټې نښې دي. نن چې څنګه په فلسطین کې روان دی او بن اسرائیل یې څه کوي نو داسې موږ سره سرکاري ادارې هم راسه کوي او څومره خلک تاسو ته پته چې موږ ته PDM جوړ شه. یعنې یو کس دی، یوه پارټي ده. بس دوی د را مخکې چې موږ سره په اوټ باندې خبرې وکړي که نه، خو موږ ته یې دوکې فریبونه پراډونه جوړ کړل. دا ټول هغه جاګیردار خلک دی چې د سن 47 نه دېخوا په دې ملک باندې پنجې ایښي دي او زمونږ هغه د غریب هغه حق د سره ادا کوي. عمران خان صرف د غریب دپاره یو اواز اوچت کړی. او بله زه داسې سهار ټیم کې غواګانې دې غره ته شړمه نو یوه بوډۍ ښځه مخې له راغله چې هغه راغله نو هغې راته ویې لکه فکر برسره څنګه چلو عمران خان څنګه چلو شو راخلاص شو راخلاص شو وایي ته په عمران خان څه کې وایي چې ولې پې څه نه کوي دا په جیل کې چا دپاره پروت دی خو د دې قام او د دې ملک دپاره پروت دی که نه. زه ورته په مانځه کې هم دوا کوم خو زمونږ به خدای پاک به راباندې یو امتحان راوستی چې ګلۍ سړي ته په کعبه کې دوا کېږي نو هلته خو هر سوال خبرېږي. او بله چې ماشومه وه ماشومه او هغې خدای پاکه ما تا ته په دې ولو چاچو دا لاس پورته کړي زمونږ عمران خان راخلاص کړي. په ایمان دومره خفه شوم که نه چې ما ورته په هغه ځای کې وویل ستا د دې چاچو نه قربان شم کمنټ مې ورته وکړو. خو بس دې کې به د الله تعالی خپل راځي. موږ به د الله تعالی نه خیر غواړو او ګوره تکړه شئ. ټول خلک راته یو شوی دی، که هغه حکومت دی او که هغه عوام دي، دا ټول راته یو شوی. دا موږ به دومره ګناهګاري د عمران خان به دومره ګناهګاري چې د خلکو ته داسې بد ښکار دی شوی دی دا د اقتدار نه وباسي. بیا راسه دا څومره ظلم وشو چې زمونږ یوه نښه وه بیټ چې خلکو به په هغې پورې هم خندل چې الله ستاسو څوباړی دی او ستاسو څوباړی دی. نو زموږ څوباړی ته پرېږدئ که نه
دې نه څه چلی چې چوبالي نه هېرېږي خو دا د هغه چوبالي نه هېرېدل په دې عمران خان ډېر خلک سم کړی نو داسې کار دی چې خبرې ډېر کول نه غواړو بس صدر صاحب به خبرې وکړي مونږ ته پروګرامونه ډېر دي زه ستاسو شکریا ادا کوم او که څه غلطي رانه شوي معذرت غواړم والسلام